نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورت یاسین ډیره زیاته عظیم شانه او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. محترمو څومره چې په دنیا کې حل کړي رچا کو څومره حاجات وي لس ورځې صرف دا وظیفه وکي الله پاک ول ټول حاجات دا پوره کړي. څومره چې د چا مشکلات دي لس ورځې محترمو دا وظیفه وکي الله پاک ول ټول مشکلات دا ختم کړي. کو څوک محترمو بیمار دی بیماری نه نجات غواړي دا وظیفه د لس ورځې وکي د سورت یاسین نه ختم دیو کې الله پاک به د بیماری نه الله پاک بول د بیماری نه نجات ورکي. دغه رنګ محترمو څوک قرضدار دی او دا وظیفه لس ورځې وکړه ان شاء الله عزیز الله پاک بول قرض ختم کړي. څوک دا سره محترمو چې هغوی ته رشتہ نه ملاويږي یا رشتہ راشي خبر ساز شي او به کینسل شي دا لس ورځې ختم دیو کې الله پاک بوله بهترین ځای کې د رشتہ وکي. څوک محترمو دا سوي چې د هغوی د ویزې سم مسله وي یا څوک د سوي چې لاړ شي سعودي ته یا دوبۍ ته یا نور ممالکو ته الته کې او ته روزګار نه ملاويږي یا ته روزګار میلاو شي هو دا روزګار ډیر زیات پټپي نو دوی له پکاري چې د سورت یاسین دا ختم دیو کې صرف لس ورځې ان شاء الله عزیز الله پاک بوله بهترین ځای کې بهترین او اعلی کاروبار ورکي. محترم وظیفه ډیره زیاته د کمال دا وظیفه ډیره زیاته ناشنا ده. کوڅو کو مال او دولت غواړي دا وظیفه دو کې الله پاک به مال او دولت ورکي. کوڅو کو رزق غواړي دا وظیفه د لس ورځې وکي الله پاک بوله بهترین ځای کې محترم دا رزق ورکي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجات ته پوره کړي. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مشکلات ختم کړي. چې څومره پریشانی دي څومره مصائب دي دا دې الله پاک ختم کړي. دغه رنګ محترم څنګه بیماران دي الله پاک د ټولو بیمارانو ته صحت کامله عاجله ورکړي. الله پاک د ټولو قرضدارانو چې څومره قرضې په هغوی لري دا په ښه طریقې سره ادا کړي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورت یاسین ختم دی او سورت یاسین دا ختم چې محترمو چام کړي الله پاک د خلق مراد او پناه ته رسولي دي. ډیر زیات بهترین ډیر زیات اعلی ډیر زیات عظیم شان ختم دی. نو کو تاسو حاجتونه لرئ کو تاسو پریشانی لرئ دا وظیفه په ژوند کې هم محترم یو پیرا د هم د سورت یاسین دا وظیفه دی کې اور سره محترم د رکعات نفل کی او د سورت یاسین د یو آیت دا وظیفه د مسو کی ان شاء الله العزیز چې څومره مرادونه دي څومره خواهشات دي څومره حاجتونه دي دا ټول محترم الله پاک د انسان په او اعلی طریقې سره دا پوره کی. ازوا کې خلک پریشان وي چې را موږ ته ویزه مسله دا ویزه نه لګي موږ ته د هغې لپاره د سورت یاسین دا وظیفه د ډیره زیاته زبردست ده. د کاروبار لپاره محترم ډیره زیاته اعلی ده. د غرنګ د رزق لپاره نو څومره چې انسان ته ضرورت دي څومره چې د انسان جمله مقاصد دي د ټولو لپاره دا وظیفه ډیره زیاته پاورفل ده. ځکه محترم فرمایي چې سورت یاسین دا د قرآن مجید زړه دی او چې سب په زړه کې محترم دا راځي الله پاک په هر طریقې سره دا پوره کوي او انسان هم کوشش کوي چې په زړه کې دا خبره راغلي ده چې په دې باندې عمل وکړم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پر زما هر ی امتی ته د سورت یاسین دا یاد وي. کوشش محترمو کوي چې سورت یاسین دا په یاد باندې یاد کړي او وظیفه چې کومه ده ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده ناشنا ده او زر اثر کوونکې ده. کوشش وکړئ په خپلم دا وظیفه وکړئ او دا رنګ مرګرو سره هم شیر کړئ. محترمو د وظیفې چې کومه طریقه ده تاسو کړه د سورت یاسین دا وظیفه کوئ نو په داسې طریقه کې محترمو دا وظیفه وکړئ په داسې ځای کې دا وظیفه وکړئ چې هلته کې څوک نه وي بالکل پرسکون ماحول وي
تاسو ته څوک څه مسله در رسوي نو هسې نه ته وظیفه کې او سمس کې پاتې شي. دغه رنګ محترمو تاسو کله د سورت یاسین د وظیفه شروع کوئ نو دا وظیفه 10 ورځې وظیفه ده، وظیفه 10 ورځې ده. نو په لومړۍ ورځ محترمو تاسو چې کله دا وظیفه شروع کوئ نو د هغې نه مخکې به تاسو 14 پیرې درود شریف ووایئ. چې کله تاسو درود شریف ویلې بیا به د هغې نه بعد تاسو 2 رکعته نفل صلات حاجت مونځ وکئ. چې کله تاسو نفل وکړل صلات حاجت مونځ نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته صلات حاجت مونځ ادا کوم په دې ذروه پر هزار خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو الله اکبر دای نیت شو او الحمد او ورپسې چې کم صورت تعالی درځي او پکې وایي خو خپ آرام په سکون په اطمینان باندې دغه 2 رکعاته وکي. نو کله 2 رکعاته برابر کړل بیا په خپل ځای باندې کېنی. محترمو دا ختم ټوټل 140 پیری منګ به سورت یاسین وایو خو 140 پیری سورت یاسین ویل دي او په 10 ورځو کې ویل دي. دغه مکمل ترتیب او دغه مکمل طریقه تاسو ته په دې ویډیو کې د خایمه. یاد ساتئ محترمو چې په لومړۍ ورځ به تاسو سورت یاسین و پیری وایي. په لومړۍ ورځ سورت یاسین و پیری ویلي. دغه رنګي په دویم ورځ به سورت یاسین دا به شپږ پیری وي. دغه رنګي په دریم ورځ او په څلورم ورځ باندې به سورت یاسین 5 پیری وي. دغه شانتي په 5مه ورځ باندې او په شپږمه ورځ باندې تاسو به سورت یاسین دا 4 پیری وایي. بیا په 9مه ورځ باندې او په 8مه ورځ باندې به سورت یاسین دا به 3 پیری وایي. بیا په 9مه ورځ باندې او په 10مه ورځ باندې به سورت یاسین دا 2 پیری وایي. مطلب دا چې په لومړۍ ورځ 2 پیری، په دویمه ورځ باندې 6 پیری او په دریمه ورځ باندې 5 پیری، په څلورمه ورځ باندې 5 پیری او پنځمه ورځ باندې 4 پیری او دغه رنګي په شپږمه ورځ باندې 4 پیری، په اوومه ورځ باندې 3 پیری، په اتمه ورځ باندې 3 پیری او دغه رنګي په نهمه ورځ باندې 2 پیری او په لسمه ورځ باندې 2 پیری. چې کله تاسو د سورت یاسین نه ختم کوئ نو د سره سره به روزانه د آیت د 1500 پیری د سورت یاسین د یو آیت د لازمن وایي. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. دا آیت چې تاسو روزانه 1500 پیری دا وایي نو د دې تعداد بشي په 10 ورځو کې 5000 پیری. د دې مطلب او معنا دا ده چې کله الله پاک یو کار ته اراده وکړي دا کار وشي. نو کله تاسو د سورت یاسین د ختم کوئ او د هغې نه بعد تاسو د آیت وایي، تاسو روزانه د آیت وایي، ان شاء الله العزیز الله پاک به د دې په برکت باندې تاسو کاروبار دې کې برکت واچي، تاسو په رزق دې کې برکت واچي، تاسو پیسو کې به الله پاک برکت واچي. کوئی ویزه نه کې الله پاک وزلا د ویزې تنظیم وکړي، کو التر کاروبار خراب وي الله پاک وزلا کاروبار درکړي. دغه رنګ محترمو جمله حاجت چې څومره دي الله پاک وتعالى پوره کوي، جمله څومره مقاصد دي الله پاک به پوره کوي، څومره چې مشکلات دي الله پاک به ختمي. کوشش وکړئ دا وظیفه په خپل موقع ملګرو سره شیر کړئ. الله پاک مو انشاء الله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.